نن سبا خلکو معیار ارته بیانوما. نن سبا خلکو دا سوچ دی چې څوک صاحب مال دی، چاله خدای پاک جاه و جلا ورکړي، مال یې ورکړی، سهولتونه یې ورکړي، دنیا آرام و آرائش یې ورکړی. ګوندې دا د دې خبرې دلیل دی چې دغه انسان نه رب کائنات رضا دی، دغه انسان نه رب خوشحال دی، دغه انسان د رب په نیز باندې عزتمند دی، قدرمند دی. او کوم یو انسان چې فقیر انسان دی، کوم یو انسان چې غریب انسان دی، یا کوم یو انسان چې په مشکلاتو کې گیر انسان دی، یا کوم یو انسان لاسونه او خپې بندي، درک یې نه لګي، فقر او فاقه په هغې باندې روانه ده. زما استا د ذهن نن سبا معیار دا دی چې زما استا په نیز باندې هغه انسان د رب کائنات نه لري انسان ښکاري، د رب کائنات په نیز باندې مبغوض انسان ښکاري، د رب کائنات په نیز باندې ناپسندیده انسان ښکاري، رب نه لري ښکاري، رب ترنه نعوذ بالله زما استا ته ناراضه ښکاري. حالانکه ستا ته دا پته نشته دا هغه خلق دي چې پیغمبر علیہ السلام په حدیث کې قسم خوړلی دی چې زما په امت کې رب کائنات ته ټولو نه قریب خلق دا فقراء خلق دي، دا غریبانان خلق دي چې په خپل غربت باندې صبري، په خپل غریبۍ باندې رضایي، رب کائنات نافرمانی ترې نه نشي، رب کائنات ناشکری ترې نه نشي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی پروئی زمین باندې زما په امت کې دغه خلقو نه الله په نیز باندې بهترین او غوره خلق رب نه دی پیدا کړي. نو دا سیز تاسو په ذهنو کې دا کوم معیار چې د فقر او د غریبۍ دی دا یاد لرا، د رب کائنات اکثر انبیاء کرام دا فقراء تیر دی، د رب کائنات اکثر صحابه کرام چې محبوب له ورکړیو دا فقراء تیر دی، په تابعینو کې اکثر خلق فقراء تیر دی. او تاسو اولیاء کرام وګورئ، په اولیاء کرامو کې دا ځان له خبره ده چې د هغوی دربارونه، د هغوی لنګرې، د هغوی په لنګر کې 24 غنټې خوراک او تر قیامت پورې به رب کائنات جاری او ساری ساتي، خلق به الترازی او خوراکونه بکا. دا ځان له خبره ده چې دل خدای پاک عزت ورکړی دی، دا د دغه خلقو کرامت ته او تر قیامت پورې به. خدا یاد لرا اکثر تاسو په اولیاء کرامو باندې نظر واچوي چې کوم نیکان خلق دي، کوم صالحان خلق دي، کوم رب ته قریب خلق دي په اولیاء کرامو انسانانو کې، هغه په روی زمین باندې فقراء او غریبانان تیر شوي دي. نو دا څه عیب نه دی. نن په معاشره کې انسان ته ذلیل قتل د غریبۍ د وجې نه، والله دا د خدای پاک په نیز باندې ذلیل انسان دی. بیا چې کوم یو غریب انسان ته غربت د وجې نه په کم باندې ګوري، دا څه د ذلت خبره نه ده. نن په دغه فقر باندې ارته خبره کومه. پیغمبر علیہ السلام په خپله باندې فرمایي اکثر انبیاء کرام د رب کائنات فقراء تیر دی، اکثر نیکان صالحان به د رب کائنات فقراء تیر دی پروی زمین باندې. او چې تر قیامت پورې څومره خلق راځي، د الله قریب خلق راځي، الله ته نږدې خلق راځي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې څنګه مخکې حدیث دی د هغې په بنیاد باندې دغه خلق بم پروی زمین باندې غریبانان خلقي. تاسو وګورئ اولیاء الله تیر دی، د هغوی هسټري تاسو وګورئ، د هغوی تاریخ تاسو وګورئ، والله د هغوی په لاسونو کې مال او متاع نشته، د هغوی په لاسونو کې ظاهري دنیا نشته، د هغوی په لاسونو کې ظاهري جاه و جلا او آرائش او آرام چې کوم اسباب دي په دنیا کې، والله داسې ولی او نیک د انسان په ځمکه باندې نه دی تیر چې دا شیان یې تر کړي نه دي، دا شیان یې پرېښودي نه دي، او دغو شیانو په طرف باندې یې هیڅ توجه نه ده کړې. که توجه یې کړې ده
رب ته یې کړې ده، د رب مینې ته یې کړې ده، د رب عبادت ته یې کړې ده، د رب اطاعت ته یې کړې ده، د رسول الله د اطاعت ته یې کړې ده، د رسول الله مینې په طرف یې توجه کړې ده، په دین باندې عمل ته توجه کړې ده، مخلوق خدا سره یې د مینې او د شفقت ته توجه کړې ده. والله چې دا څومره شیونه دي، نیکانو صالحانو دنیا ده، کثرت مال دی، زیب و زینت دی، آرائش او آرام دی، گاڑی او بنگلی دی، او خخ خوراکونه مرغوب چې کوم خوراکونه دي. والله تاسو نیکان صالحان وګورئ، دغو شیانو سره دغو خلکو دور دور پورې تعلق هم چرته په تاریخ کې نه دی پاتې شوی.